بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما دوستانو. امید د الله نه چې خبر روغ جوړ به او خوشاله به یې. الله هم خوشاله ساته. نننۍ ویډیو زمونږ د رمضان مبارک کې د بخښنې متعلق ته چې په دې رمضان مبارک کې هر خاص او عام الله پاک مسلمانان مؤمنان معاف کړي، ګناهونه ورته وبخي او جنت ولا واجب کړي. خو څلور بدقسمته کسان داسې دي اوس هم چې په دې رمضان مبارک میاشت کې د الله قهر او غضب په هغوی باندې نه کمیږي او الله پاک هغوی دپاره د جنت دروازه نه کولاوي او الله پاک ته ډېر زیات ناراضه وي. ډېر بدقسمته دي دغه کسان. په دې رمضان مبارک کې د الله پاک د طرفه خصوصي انعاماتي او هر خاص او عام مومن مسلمان په دې کې الله پاک وبخي او په ایله توبه باندې یا په ایله سبانه الله پاک د هغه ګناهونه معاف کړي او جنت ته داخل کړي او د الله قهر او غضب ته لرې شي. خدا څلور بدقسمته کسان داسې دي چې په دی باندې د الله پاک د طرفه قهر نه کمیږي. ډېر بدقسمته دي. ډېره د افسوس خبره ده چې یو څلور کسان صرف او صرف د یو ګناه د وجې الله پاک ته نه ناراضه او د الله پاک غصه په دې رمضان مبارک کې چې د دوزخ دروازې بندي او د جنت دروازې الله کولاو کړي، غټ شیطانان الله پاک تړلي، نو په داسې ماحول کې او په داسې میاشت کې هم د بخښنه نه کېږي. اول د ټولو نه مخکې په دې کې د عادي شرابي چې روزانه شراب څکي یا د مستۍ نه څکي یا وایي چې زما ټینشن ختمیږي دې سره. خو دا واوره که د مستۍ نه څکي نو هم د الله قهر د تا دپاره دی او که د ټینشن او د پریشانو د ختمولو دپاره څکي نو هم د الله پاک قهر چې کوم دی نو ستا دپاره دی. الله پاک منع کړې ده د شرابونه. دا د هرې بدۍ جړه ده. څوک چې شراب څکي نو هر هغه بدي به کېږي چې کومه کې دی الله پاک پې ناراضه کېږي. نو چې څوک شراب څکي نو د هغوی دپاره دا ډېر بره خبر دی چې په نورو ورځو کې خو پرېږده، په رمضان مبارک کې هم ستا بخښنه نه کېږي. دویم کس د مور پلار نافرمانه چې د مور پلار نافرمانه څومره د افسوس خبره ده. مور پلار څومره خواږي، خو بیا هم داسې خلک شته چې خپل مور او پلار نافرمانی کوي. که وړوکی دی که لوی دی او که ځوان شوی دی، پوه دی که افسر دی که استاذ دی که عالم دی، خو چې مور پلار ته ناراضه او دته دعا ونه کړه او د زړه نه ورته خوشحالي را نه لاپړ کې د مور پلار د ده دپاره، نو دا سړی هم الله پاک په دې رمضان مبارک کې چې څومره د برکت میاشت دی نه معاف کوي. الله پاک ته زمونږ په حال باندې رحم وکړي او موږ د خپلو ګریوانونو کې وګورو چې موږ د مور پلار څومره خدمت کوو. مور پلار که هر څنګه وي نو مور پلار وي د خولې نه ورته اف قدرې مه کوه او مور پلار په بچي باندې څومره مینې. که تاسو کې کومو ملګرو بچي وي انو سړی خپل بچي سره څومره مینه کوي، دقسې مور پلار هم چې کوم دی نو تا سره مینه کړې ده په وړوکوالي کې. نو اوس کوشش کوه چې نور څه نشي کولی نو کم از کم غلطه خبره خو ورته مه کوه. اواز ترې نه مه تیزو چې الله پاک ته بخښنه وکړي په دې رمضان مبارک کې. دریم کس رشته داري کټ کوونکی چې بس رشته دارو سره رشته داري نه کوي. دی لغونې ښه شو، لغونې افسر شو، لغونې الله پاک وله مال ورکو نو د خپلو ته شا کړه.
چې یاره پرېږده سړیه دی زمونږ د څه دي دی به مونږ له څوکي دا رشته داري چې ساتي نو دا به د الله د رضا دپاره ساتي دا به نه وایي چې ما دی له دا وکړل نو دی به ما له دا کوي زه په غم لرم نو غم له به راشي ښادی له لرم نو ښادي به کې به دی راشي نو څوک چې رشته داري کټ کوي نو په دې رمضان مبارک کې دی واوري چې د هغه سړي بخښنه نه کېږي رشته داري ضروري ده الله پې خوشحالیږي زمونږ د مسلمانانو مقصد دا دی چې مونږ به خاص صرف د الله رضا لټو په هر کار کې به د الله رضا لټو چې یا الله ته راضي شي ته خوشحاله شي او څلورم کس چې کم دی نو ډیره د افسوس خبره چې دته پې نه څه میلاویږي او نه ورته څه حاصلېږي کینه ساتونکی چې دی بغض او کینه ساتي هر چا سره نو دا سړی دی هم په خپل ځان باندې ویریږي د ده بخښنه الله پاک نه کوي او دته به الله د قهر په نظر ګوري په عامه زندګۍ کې هم او په دې کې چې د الله پاک رحمت هر مؤمن مسلمان ته متوجي او دته به الله پاک دا رحمت نظر نه متوجي کېږي او هر وخت به په قهر او غضب وي نو دا هغه څلورم کس دی چې دی کینه ساتي خلکو سره الله پاک ته چې مونږ وساتي او الله پاک ته زمونږ نه رضا شي ملګرو دا څلور عملونه که د چا په زندګۍ کې وي نو کوشش وکړئ چې دا وباسئ د خپلې زندګۍ نه ځکه چې دا عملونه تاسو نه وباسئ نو دا معمولی خبره نه ده او دا ډیره د افسوس خبره ده چې الله پاک پس تاسو بخښنه نه کوي نو چې الله دې بخښنه نه کوي نو دنیا دې هم خرابه شوه او آخرت دې هم خراب شو او د ټولو نه لویه خبره زمونږ دپاره د افسوس او مقام دا دی چې الله پاک دنه ناراضه دی د چا نه چې الله ناراضه شو نو هغه هلاک شو او د چا نه چې الله خوشحاله شو نو هغه کامیاب شو الله پاک ته زمونږ نه راضي شي الله پاک ته زمونږ په حالونو باندې رحم وکړي الله په امان اللهم